نن ټول خلق په یو مصیبت کې گیر دی، په یو تکلیف کې گیر دی، او اکثر خلق وهمیان دی. دا وهم د ارچایی چې کله کار خراب شي د سړی، کله مصیبت وته جوړ شي، بیمار شي، نو بس دا یو عامه یو معاشره کې یو وهم جوړ شوی دی چې بس پلان کې را باندې کوړې وکړې، پلان کې تعویذونه وکړو، پلان کې کم نه ما باندې نظر بد ولګولو. ټیک ده دا خبرې به وي، ولیکن وهم هم سیوا دی. دیو جنه د دې وهمونو د ختمولو لپاره، د دغه ارث ختمولو لپاره یو وظیفه تاسو ته خیمه، او ډیره بهترین وظیفه ده چې دغه وظیفه انسان کوي د دې هر څه نه به په امني. ولې د انسان لپاره دشمنان ډیر دي، د په ظاهري انسانانو کې دشمنان دي، د هر انسان په پیریانو کې می شیطانان خود دي دشمنان، او دارنګه د خپل وهم انسان ته لوی دشمن جوړ شوی دی. د هغې د وجه نه انسان ته تکلیفونه میلاویږي، د هغې وجه نه انسان ته مصیبتونه میلاو شي. د دغې مصیبتونو نه په امن کې چې انسان ځان ساتي او سړی وایي چې ماته د بیماری ختم شي، زما د دشمنان چې کم نه ماته د تکلیف رونه رسوي، زه د په حفاظت کې چې کم نه یم. یو اسانه وظیفه، یو داسې بهترینه وظیفه چې هغه راغلی ده په روایاتو کې نقل شوې ده، انسان دغه وظیفه کوي، الله تبارک وتعالی باندې د ډېر مصیبتونو نه ساتي. هغه اسانه وظیفه کومه ده؟ د دې ډېر چې کم نه دا وایي اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. سبام دی وای، ماخام دی وای، چې سبا وای ټول ورځ به په حفاظت کی، چې ماخام وای شپه تیری شروع شي تر سبا پورې به په حفاظت کی. دا ځان له وظیفه کې ان شاء الله د ډېر مصیبتونو په امن یې.